یو صحابی دی هغه واورید چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الضباء، پیغمبر علیہ السلام کدو ډیر خوښ، کدو سره به ډیر مینا کوله. صحابي وي په خدای مې دې قسمی چې تر سو ژوندیم چاړو بل شی و نه. پیغمبر راوغوښتو چې الکتا څه عمل دی الله بنده، وی والله که مې نور څه عمل نشته خاص صاحب، خدا مې واورېدې چې ستا کدو ډېر خوښ دی. ما وی چې والله که بل شی وخورم سوا د هغه شي نه چې زما د محبوب خوښ. مودې وشوې کدو نه بغیر بل شی نه. حضور علیہ السلام ورته وفرمایل چې ما تړه کې بشارت وشو چې دته د جنت زیری وایي. تاسو خیال بل یو صحابي راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله یو شی راته داسې وښایه چې په هغې پوره عمل وکړم، پوره ټول کارونه خو مانه کېدل ګران دي، خو یو شی راته. حضور علیہ السلام ورته وفرمایل چې 15 وخته مونځ په خپل وخت کوه، بس ته به جنت ته لاړ شې. هغه چې واپس شو ویل چې والله لا ازید علی هذا ولا انقص، په خدای مې دې قسمی چې په دې 15 منځونو کې نه پسه زیات کم او نه ته کم. زیات معنا نه والله که نفلونه مو کړ، دغه 15 منځونه دي دا به ټیک کوم او نه به دې والله که څه کم کړ. چې سړی روان شو صحابه ته یې وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا سړی په دې خپل ایمان کې دومره رښتینی دی، دی به ګورې ټکی نفل به هم نه کوي که نه جي. نو که چې چا دا شوق وي چې ما په ژوند جنتي سړی ولیدی نو ده سړي ته وګورئ. حد دی د عشق، حد. عزیزانو حدیث کې راځي صحابه ناست، پیغمبر تقریر کړي، یو باندې سړی هغې ته اعرابي وایي، عربي کې اعرابي ورته وایي باندې ته. مجلس کې را پاسېدو، په جماعت کې متیازې راوړي، بس داسې مجلس کې لکه تاسو ناست دي داسې پاسېدو، لنګې اوچت کو، په جماعت کې متیازې. صحابه ورته په غصه شو چې دا څه کوې؟ چا ورته په تور هم ګوتې ووهلې، لکه دا سر یې ووهئ، په جماعت کې د پیغمبر مجلس کې متیازې راغلي. پیغمبر وویل نه، خبردار چې څه ورته ونه وایې. پیغمبر وفرمایل خبردار چې څه ورته ونه وایې، پرېږدئ چې متیازې وکړي، منځ کې بندم نه کوي چې پوره متیازې تش متیازې وکړې. بیا راغی کېناست. علما لیکي چې دا سړی خو یا ناپویه و، باندې و هغه ته دا پته نه وه چې جومات کې متیازې کول منع دي، نو د دې وجې وکړې. محققین وایي چې نه، خبره دا نه وه، خبره دا وه چې سړی مجلس کې د پیغمبر ناست دی، متیازې ورغلې ډېرې ټینګې، رکی خیال وکړو چې که بهر متیازو ته ځما نو د پیغمبر بیان رانه فوت کیږي، او که نه ځم هلته متیازې ټینګې راغلي. راشه دا د جماعت بې ادبي وکړه، متیازې دلته وکړه، خو چې د پیغمبر بیان درنه قضا نه. د صحابو د عشق دا علم، د مینې دا علم. زما عزیزان صحابه په پیغمبر بالکل
पतंगान तासु बवाई چې بس خود خدای احکام منلو قاصدو رهبر نه ام معشوق محبوب لکه حضرت ثوبان دام صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته تشریف پڑے ثوبان ټول ورځ په جړا تیرا ټول ورځ ما خام چې حضور علیہ السلام راغې ثوبان بیا جاری ورته الله بنده اوس ولې جاری اوس خو دې زول تم ثوبان ورته یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي نه د جنت شوق شتا او نه د دوزخ نه د خوراک نه د سکاک نه د لباس نه د حورې نه د غلمانانو دا هیڅ شوق اوس جارم زکا چې په قیامت کې زه خدای جنت ته بوتلما نو تب په جنت کې چرته په لویو لویو مقامونو کې ناس دی اے حبیب زباغ جنت سکم چی چرتا تانوی نما جنت سکم حوری و غلمانان و مانای سکم ما مقصود خود تی نو چی تانوی نم زبا جنت سکم اللہ دا خدای غیرت پا جوش کے رہا د ثوبان د زړه ترکن داغه ترجمانی کوي پروردگار عالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اندازه وکړي ثوبان ته دومره لیونی اوسه